بسم الله الرحمن الرحیم. هدایتونه مصنف څوک ده؟ مشهور دا ده چې د هدایتونه مصنف ابو حیان اندلسي النحوي ده. خو کچری ابو حیان د هدایتونه مصنف شي نو بیا پکور دا چې د په تصنیفاتو کې د هدایتونه ذکر ضرور وای. خو کله چې مو حالات د ابو حیان په کتابونو کې وکتلو، د تراجمو کوم کتابونه دي په هغې کې مو د ابو حیان حالات وکتو، نو د ابو حیان په تصنیفاتو کې د هدایتونه په نوم باندې یو کتاب هم موجود نه و. دا کتاب منسوب چا طرف ته ده؟ مشهور ابو حیان طرف ته. خو دا کتاب د ابو حیان کې دی نشي ویلې، ځکه چې موږ کله د ابو حیان کتابونه وکتلو نو حالات مو کتلو، نو په حالاتو کې چا هم هدایتونه کتاب ابو حیان طرف ته منسوب کړی نه ده. یوه وجه دا ده. دویمه وجه دا وه چې که چېرې دا کتاب د ابو حیان تصنیف وای نو دا به عرب ممالکو کې مشهور شوی وای، حالانکه عرب په دې نومې باندې کتاب پیژنیم نه. ټیک ده؟ نو دې نه پته لګي چې ابو حیان الاندلسي دا کتاب نه ده. بیا دا کتاب د چا ده؟ کشف الظنون ان اسامی الکتب والفنون کې لیکلي دي چې دا هغه هدایتونه دوه کسانو طرف ته منسوب کړی ده. یو ابن درستویه عبدالله ابن جعفر المتوفى 347. عبدالله ابن درستویه عبدالله ابن جعفر النحوي چې کله وفات شوی ده په 347 هجري کې وفات شوی ده. دا سړی هم د هدایتونه مصنف نشي کېدلی ویلې، ځکه چې د هدایتونه په خطبه کې مصنف په خپله لیکلي دي جماعت فيه مهمات النحو على ترتیب الکافیه، چې مو په دې کې د نحو اهمې مسلې جمع کړي دي په ترتیب دی کافیه. او د کافیه مصنف علامه ابن حاجب دا په اومې صدۍ کې تیر شوی ده. په څومې کې؟ اومې کې. او د په درېمې صدۍ کې تیر شوی ده. ټیک ده؟ څلورمې کې. په څلورمې صدۍ کې تیر شوی ده. نو څلورمې اومې کې خو ډېر فرق دی، صدوی فرق ده پکې. ټیک ده که نه؟ دی ته مخکې وفات شوله. څوک؟ عبدالله ابن جعفر النحوي ابن درستویه عبدالله ابن جعفر د صاحب کفیه نه مخکې وفات شوی ده. نو بیا څرنګه د دې کفیې په طرز کتاب ولیکله؟ نو دا یې مصنف نشي کېدلی. پوه شوې که پوه نه شوې؟ دې پورې پوه شوې؟ دویم سړی چې هغه طرف ته په کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون کې د کتاب منسوب دغه عبدالجلیل ابن فیروز الغزنوي ده. عبدالجلیل ابن فیروز الغزنوي. خو د متعلق اډو څه معلومات نشته چې دا څوک و، کوم ځای اوسېدونکی و او کله پیدا شوی و. اوس دا ممکنه چې د هدایتونه کتاب و، خو دا هدایتونه نه بل یو هدایتونه و. ټیک ده که نه؟ دا هدایتونه کتاب نه و، بل یو کتاب و. پوه شئ؟ البته یو کتاب مولانا عبدالحی الحسني هغه لیکلی ده چې تاسو مونږ چې مولانا حضرت مولانا علی میاں والد صاحب و. ټیک ده که نه؟ په هغې کې هغه د هندوستان د علماو کتابونه لیکلي دي. دا درې مصنفین چې ته کوم وخلو دا خو نه دي، بس دا خو کیسه خو ختمه شوله. بس اوس مولانا عبدالحی چې کوم کتاب لیکلی ده
نو غي کتاب کې د علماء هند کتابونه لیکلي دي. اچھا هند علماو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغه په کې لیکلي دي. ٹھیک ده. دې کتاب نوم ده عوارف المعارف فی انواع العلوم والمعارف. په کوم کتاب کې حالات لیکلي یا چې کوم کتابونه علماء هند لیکلي دي یغه کتاب نوم څه ده؟ مولانا عبدالحی صاحب بولا عوارف المعارف فی انواع العلوم والمعارف. خدا کتاب دمشق کې چاپ شوی ده او دې نوم هغه بدله کړې ده ولیکلي الثقافة الإسلامية في الهند ته نوم یې ښه ده. څه نوم یې ښه؟ الثقافة الإسلامية في الهند. او په دې کتاب کې په صفحه نمبر 21 کې مصنفات اهل الهند لاندې هغه لیکلي دي. مصنفات اهل الهند في النحو لاندې هغه څه لیکلي دي ومنها هداية النحو للشيخ سراج الدين الإزدي نص عليه صاحب تعداد العلوم على حسب المفهوم هو كتاب مقبول متداول في أيدي الناس. ٹھیک شو چې مطلب دا کتاب هغه کتاب ده چې د خلکو کې مقبول کتاب ده خلکو کې مقبول کتاب ده. ٹھیک شو هغه چې دا کتاب چا ده؟ شیخ سراج الدین اودی ده. اچھا شیخ سراج الدین اودی ده. ٹھیک شو نمای سوی مصنف نمای د عثمان لقب سو سراج الدین څه شي عارف بالله یا سراج الدین دواړه لقب دي. ښه سلسله چشت طرف ته منسوب ده ویلې دغه د وجه څه ویلی شي چشتي ویته ویلی شي څه ویته ویلی شي چشتي. او شیخ نظام الدین رحمه الله طرف ته نسبت د وجه ته نظامی هم ملی شي. او اوت قبیلې کې چونکې پیدا شوی و نو اودیم مې ته ویلی شي. ښه څه ته ویلی شي اودیم مې ته ویلی شي. پوه شوی شیخ سراج الدین 2556 هجری کې پیدا شوی و په څو کې لکنوتی ریاست اوت قبیلې کې. ٹھیک ده که نه کوم ځای کې لکنوتی ریاست کې اود قبیلې کې پیدا شوی و. د ابتدا د ځوانۍ په عمر کې یا بریتونه هم نه ورغلي چې د علم شوق او محبت د ده سره و. دغې د وجې نه د لکنوتي نه چې کله سفر شروع کوله دهلي طرف ته ټیک ده نو په دغه وخت کې د سره صرف پین او کاغذ و. شوق د علم سره ډېر زیات و نو چې د کله سفر شروع کوي کوم ځای نه لکنوتي نه دهلي ته ایسا دی پورا چې زه د حضرت نظام الدین محمد بدیوانی خانقاه کې کینم او دغه نه فیض حاصل کما. ٹھیک ده. او په دغه سفر کې د څه صرف فین و کلم و. خو کله چلته راغله نو کوم خلک به شیخ ته رتلو او دغه نه به فیض حاصلوله واردین نو هغوی په خدمت کې ډېر زیات مشغول شوله او دې سویلو موقع ته میلاوه نه شوله. پوه شو په خبره که پوه نه شو پې چې کله دی د شیخ په خدمت کې و والته فیض حاصلوه نو هر کال به دی تله او د خپلې والدې زیارت به یې کوله واپس بیا د خپل مرشد ته رتلله. نو بیا د تعلیم یې کله نه شروع کړله چې کله سلطان المشایخ هندوستان اطرافو ته د خپلو شاګردانو لګل شروع کړلو نو د بنګال طرف ته په ده باندې نظر پرېوته چې دی ولېږمه. خو چونکې د سره ظاهري علوم نه وو و یو جاهل سړی د شیطان جال پاسونه باندې جوړیږي. ٹھیک ده که نه یو جاهل سړی هغه د شیطان جال ډېر پاسونه باندې جوړیږي
چې کله سلطان المشایخ خپل شاګردان د ملک اطرافو ته د دین د خورولو دپاره د دین د اشاعت دپاره لېږلو نو بنګال طرف ته لګلو دپاره په ده باندې نظر پرېوته او ده یې منتخب کړلی ټیک ده که نه خو چونکې د علوم ظاهره نه ویلي نو او چا چې علوم ظاهره مطلب چې علم مصر نه وي نو دا د شیطان کلونه وي څه وي د شیطان جال وي شیطان چې په څه کې به څه پې کولی شي نو دغې د وجې نه د علامه فخرالدین زرادي رحمه الله حضرت شیخ ته عرض وکړله چې دته به زه په شپږو میاشتو کې تعلیم میر کما علامه فخرالدین زرادي وی دا به زه په شپږو میاشتو کې څه کما عالم جوړ کما ټیک ده که نه پوه شویه مولانا فخرالدین په غیاسپور کې شیخ سراج الدین ته علم الصرف تعلیم ورکوله شروع کړلو اول یې ته ټیک ده میزان وخله او د سر په ګردنونه یې پیوت کړلو او د سر په مشهور کتاب زرادي دا مصنف هم د دې پر ولیکلی علامه فخرالدین زرادي خپل یو کتاب لیکلی ده او چا دې پر لیکلی ده شیخ سراج الدین دې پر ښه پوه شوې بیا هغې نه بعد نحو د فقه تعلیم دپاره د علامه فخرالدین ته ورغله او د هغه نه مختلفه فنونه زده کړلو فقه نحو او مجمع البحرین دا درې شونې ته وویلو ټیک ده که نه صاحب الحزینة الاصفیاء کې لیکلي دي چې شپږو میاشتو کې د علومو هغې رتبې ته ورسېدله چې یو دانشمند سړي ته د سره د بحث کولو مجاله نه وه پوه شوې شپږو میاشتو د علوم ظاهري د فراغت نه بعد دته سلطان المشایخ خلافت ورکړه څه ورکړله او هغه ورته څه ورکړله خلافت ورکړه خلافتنامه یې ورته جاري کړله نو د وطن ته تلو نه مخکې د شیخ نصرالدین محمود په لاس باندې د اوت ته ولګله ټیک شوله پوه شي چې ته یې ولګله اوت ته یې ولګله او په خپله د سلطان المشایخ سره په خدمت کې پاتې شوله چې د نه نور فیض هم زه څه کړم حاصل کړم او د مرشد انتقال نه بعد چې کله د مرشد او پیر څه شوله وفات شوله نو بیا د نورو کتابونو د تحصیل د علم د پوره ووتله هغې کې مصروف شوله او تقریبا 3 کاله پورې نور علوم څه کړلو حاصل کړلو ټیک شوله که نه او چې کله 3 کاله تیر شو نو هغې نه بعد په لکنوتي ریاست کې د بیعت سلسله شروع کړله څه وکړلو د بیعت سلسله شروع کړله او په 758 هجري کې بیا په لکنوتي کې وفات شوله والته کې غالبا مدفون هم ده او مشهور کتابونه کوم دي پنجگنج او هدایت النحو پنجگنج او هدایت النحو دا مشهور کتابونه دي